چې د قوم سره انصاف کوئ صرف دا درې خبرې چې دا کوم کینډیډیټ چې تاسو تشکاری غپسې ورجو که دا شعور تر چې رالی زه بار بار درته وایم چې دا قوم به آزاد سي دې څلورو پنځو کورنیو نه که سبا یې ما زوی چې ما اولاد چې دا خو به یې نه وي سبا که ملک صاحب اولاد چې دا خو به یې نه وي بېشکه موږ سره د پیسې بېشکه موږ سره د شهرت دي بېشکه موږ باندې د خاني یا ملکي نام سټمپ دی باندې خو بیا به ما اولاد لایده اولاد به ایم پی ای نه دغو کراچو چې به یو ایم پی ای یې تاسو دغه کراچي دغوی تاسو د خړو کورو کراچي بروزي ای تاسو خدمت به کوي تاسو ته به حق در رسوي په انصاف به در رسوي زه دا خبرې دې دپاره درته کوم چې نن زه سبا به بلي بله ورځ به بلي خو دا قوم دا 5 کاله ډېر غټ شای ده 5 کالو چې یو کراچی بالغ سي 5 کالو چې ته سکول پاس کې کالج ووایي 5 کالو چې یو سټوډنټ ډاکټر سي انجینیر سي 5 کالو چې یو قوم ترقي وکړي لا یو قوم برباد سي په دې باندې د خپل یو ووټ په دې مخه راپوه چې د فلانی خان دا لا ده سره پیسې دي لا دی اما تربور دا دې ته وګورو چې دا قوم خیرخوا جوړ دا قوم دا سړی چې دا د کومې پارټۍ چې دا د چا پسې روان ده نن زه عمران خان پسې روان یم که درته لګي چې عمران خان اخلاص نیت مولانا فضل الرحمان نه زیات نه ده بیا فضل الرحمان پسې جو خو یو وړوکی کړاچی نن پوهېږي چې عمران خان خو د مخلص سړی نسته ده عمران خان دې قوم ته دا سوچ ورکړی چې موږ به ازادي کوو موږ نوابي خاني ملکي نه منو موږ پیسو سیاست نه منو موږ تربورګینات سیاست نه منو عمران خان په سترګو دید باندې لیدو کیسه ده چې دی به مور روان وزیر اعظم وي دې ته سوچ وکړو چې کله دی وزیر اعظم وي اته سره ټیم مخلصي ادې لکۍ نه 3 ایم پی ایس پاسي یا یو ایم این اے پاسي نو دا لکۍ ضلع به ترقي کوي که نه به کوي دې ته سوچ وکړو بیا خپل دا ووټ استعمال کړو ملک صاحب چې څه وکړل په ځان یې خپله وکړل دا پیسه ډېر معمولي شاید ده دا به نه ني سبا به نه په پیسې باندې سړی نه چګېږي نه په ایم پی ای توب سړی چګېږي په خپل کردار به چګېږي په خپل قرباني به چګېږي په خپل سخیتوب به چګېږي دغه پیسه چې دا نن دی لګوي شاته ورته یې پیسې باندې ووټ اخیسته چې د پاره پول سي نن دای په دې خپلې پیسې دوره ډالېږي چې دای چې چا نه ووټ اخلي دای آی ډي کارډ ورته جمع کوي ورته وایي چې ووټ مه اچوه خو د آی ډي کارډ به زه الیکشن نه بعده درکوم ووټ به نه اچي زه پیسې درکوم ځکه چې دای ډارېږي چې زه به دا پیسې ورکړم دا ووټ به عمران خان پسې لاړ شي دغه پیسې چې 5 کالو چې ته پخواره غریب لګولې وې دغ کلي چې اوبه نسته چې په اوبو یې لګولې وې دغ کلي چې په هسپتال نه وي چې یو وړوکی هسپتال یې جوړ کړی وی دغ کلي چې ګلی یې روډونه ټیک نه دي چې دا یې سمې کړې وی دغ کلي چې یو روغ سکول جوړ کړی وی پرایویټ چې دې بچیو تعلیم پچې کولی تاسو ټولو به یې د ملاتړ کوو خو چې نن دا پیسې په دې طریقې باندې ځي چې دا یې ورسره دا هم وایي چې مروت یې ما جیب چې دا خبر ته نه کولای خولې چې دا خبر نه وی چې دا مروت یې ما جیب چې دی لا به مروت په پیسو کوو نو ووټ به در پسې اچوو خو دو به سوچ چې دا خبر وایي چې ملک صاحب که ووټ راکوي په غریبي په وجې راکوي
که پیسې راکوي په غریبي په وجې راکوي. تا خودو ته وویله چې مروت ما جیب چې دي مخکې نه دې ورته وویله چې زه تا عزت نه کوم زه تا قدر نه کوم. ما پیسې ما هر څه شی ده. دا غرور تکبر خو ډېر خراب شی ده. دې خو بادشاهان برباد کړل، دې خو سلطنتونو زوال راوسته. نو خبر دا درته کوم چې دا خپل سوچ بدای بدلای، دا خپل عمل بدای بدلای. اسلام بغلط طریقې سره نه استعمالي، اسلام نام بغلط طریقې سره نه استعمالي، دین په دنیا لپاره نه استعمالي، خپل پیسې دې په خیرات او زکات استعمالي. دې بعد بس بیا به ان شاء الله چې ټول عمر خو ما ذمہواری دې قوم نه دا اخیستې، نه بل سړی اخیستې ده چې دا خپل د عمل صحیح کی بل ورته ایمانه د کارکردګي زیاته سي، بیا بالکل د حق ته به دی دای ګټي. نو خبرې مې دا دې پورې درته وکړې چې موږ ته دا تازه چې نن دالته درته ولاړې. ما خو تاسو سره دا وعده ده چې ما زبا مخ رخ نه کوم. دا چې څوره عزت قدر تاسو یې ما وکړه، دا عزت قدر خو به زه به بې غیرته یې چې دې احسان بدل زه په احسان نه کړم. ما دا وعده ده در سره چې دا څوره مینه تاسو روښوله، زه به مو هغسې قدر کوله که چې زه غزدي خیل کوم. دا کیسه به نه پکې. ما دا وعده ده در سره چې څوره حق زه غزدي خیل ته وردوره حق به زه مشي منصور ته راغلم. ما دا وعده ده در سره چې تاسو څوره اجتماعي کارونه یې هغه هر چا دپاره کېږي، هغه به مخ رخ باندې نه کېږي. اوبه به هر چا دپاره یي، علاج به هر چا دپاره یي، بجلی به هر چا دپاره یي، ګیس به هر چا دپاره یي. دې چې به مخ رخ نه کوو که تاسو ما ته ووټ راکوو که نه راکوو، دا یې تاسو حق ده په ما باندې. ما دې چې زه تاسو سره ښېګړه نه کوو لګیا یم، زه په تاسو باندې چې احسان نه کوو لګیا یم، الټه تاسو په ما احسان ده چې ما ته دلته دې ګرمي چې ناست یو ما ته ووټ راکوو، امام ملاتړ کوو، خدای پاک تاسو په وسیلې ما ته عزت راکړي. دا مې وعده ده در سره چې کومه پیسه کوم حق تاسو راځي ما لاسته یوې یانې به انشاءالله زه په دې دنیا چې تاسو ته جواب دی او په آخرت به خپل خدای ته جواب دی. دا مې وعده ده. هغه بعده نه به نوکریو چې فرق راځي چې ایل جیتا نوکری غزني خیل ته به زیاتې چې منصور ته به کمې راځي. خدای دې وسایل راکړي هر چیز ته به محقق. انفرادي کار به بېشک خپل یار دوست ته کوي. نن چې خلیفه صاحب ما سره ولاړ ده، ملک نصیر خان ده، سردار خان ده، پی ټي صاحب ده، اقبال خان ده چې دو ما دپاره قرباني کوي، ما سره مخلص دي، تاسو سره مخلص دي، تاسو پاره لګیا دي. نو زه به انفرادي کارو چې دو برخه ساته هغه بعده به دا سوچ در بدلوو. انفرادي کار به هیڅ سړي ته کوو چې کوم کورونه بالکل لاړ دي، چې چا روزي مخه بالکل نسته ده، داسې یو فوج به راولو. عمران خان ته هغه وایي چې دا قوم آزادوو به، قوم چې کوم بیسک فیسلټیز دي هغه هر چا ته ورکوو. نوکري به په میرټ باندې وي، خو نوکري به هیڅ چې ته رسوو چې چا بالکل روزي نه چلیږي. موږ پاوړ موږ نن دغه حال ده، موږ دوره بد حل چې یو چې موږ دا کړه چې موږ تا سړي دو سره موبایلونه رالل، دو سره فیسبوک رالی، دو سره ټویټر رالی، خو دوی څه اوبه نه ویني. دا سوچ به بدلوو، پسه به کامیابېږو.
ظاهر چې دا خبره تکاو نور خو د خپل زړه نه څه درته صفا کوی خو یو خبرې باندې به درته کوو دا به ما اخرنۍ جلسه یې دلته ما دا وعده ده در سره که پاس وه که زه فیل وی تاسو حق به زه پوره کوم د دوی عزت بدن به الله درکوي زه به یې درکوم یو اخر چې زه یوه دعا کوم امید لرم چې خدای پاک به په دې دعا باندې موږ ته هدایت کړي لاس ټیک کو اللہ پاک مجھے دغه سے اتفاق لري مروت کوم الله پاک مجھے په یو بل توقعاتو پوره کړي الله پاک دې ما ته پسه ګټه راکړي چې تاسو خیري پچي چې ما یا نیت چې کوټي یا ما تاسو سره اخلاص نه یا دې یا تاسو ما ګټي چې خیر نه نو الله پاک دې بالکل بل سړي ته ګټه وایي الله پاک دې موږ په عزت نه کړي الله دې ما تاسو ته پاتې راولي آخر چې زه دا دعا درته کوم چې الله پاک کومه هر انجام وزي خو الله پاک دې پاکستان قائم دائم لري موږ لا یو یا نه یو خو الله پاک دې پاکستان ته عمران خان باندې لیډران نصیب کړي الله پاک دې پاکستان قائم دائم لري الله پاک دې هغه وکړي چې کومه چې پاکستان خیر بیا پاکستانیانو خیری بیا پښتنو خیری بیا مروتو خیری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ملک پر اللہ کافی دا اللہ مہی چاہتا محتاج